أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم کتونکو د حدیثو درس مبارک په انشاءالله کیږي او رومبنه دا چې حدیث د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام څوک بیانوي او څوک یې واوري انسان دپاره ډېر لوی اجر او ثواب دی او لکه څرنګې نبی علیه الصلاة والسلام دعا فرمایلی دو د هغې چا دپاره نبی علیه السلام فرمایي چې څوک احادیث مبارک واوري او څوک زما احادیث مبارک بیانوي نو حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تر او تازه وي او خوشحالو کې وي چې څوک هم زما حدیث مبارک واوري او نورو خلکو ته یې بیانوي. حاضرینو ړومبنی دا حدیث مبارک حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د عمر فاروق رضی الله عنه نه روایت دی. فرمایي چې انما الاعمال بالنیات، بېشکه ثواب د اعمالو دا په نیت سره دی. یعنی که د حدیث مبارک ته وکتلی شي په دې کې یو لوی سبق دی او په دې کې موږ دپاره یو لوی حکمت دی. انسان ته پکار دی چې کوم عبادت کی کوم عمل کی چې دا صرف او صرف د الله د رضا لپاره وي. که انسان علم کی د الله د رضا لپاره بي کی، که یو انسان صدقه خیریات کی د الله د رضا لپاره بي کی، د تربور سره برابروالي لپاره او یا ځان د ښودنې لپاره او د دغو لپاره به نیک عمل نه کی. ځکه چې حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي چې ثواب د اعمالو په نیت سره دی. که یو صدقه دی وکړه، یو نیک عمل دی وکړو، یو خیر کار دی وکړو او نیت پکې صرف د الله د رضا وي نو الله بې تا ته اجر درکوي. او که چېرې نیت د الله د رضا لپاره نه و، څه بل لالچ ته بل غرض ده نو الله په دې باندې اجر او ثواب نه درکوي. او دا حدیث مبارک بخاری شریف کې اول دا حدیث مبارک ذکر دی چې ګوره ای طالب علم ته په دې کې اشاره ده چې ته خو علم ته کېناستلې او ځان د دین علومو ته وقف کړلو نو په کار تعالی دا دی چې دا ټول د الله د رضا لپاره وګرځوي. که ته څومره علم کې، که ته څه کې، دا به د الله د رضا لپاره وکړي. علم به د دغې لپاره نه کې چې زه د چا سره بحث وکم یا ځان چې کوم دی خلکو ته وښوم یا ما په دغه علم سره عزت او احترام ډیر شي. نه چې علم کې دا به د الله د رضا لپاره کې چې کوم یو نیک کار کې نو دا به صرف او صرف د الله د رضا لپاره به وي. او که الله د رضا لپاره نه وي نو الله به اجر نه ورکوي، الله به ثواب نه ورکوي. او موږ تاسو ته پکار دي چې هغه عمل وکړو، داسې عملونه وکړو، داسې عبادات وکړو چې الله موږ له په اجر راکړي او موږ له په ثوابونه راکړي. لکه څرنګې حسن بصري صاحب یو خوندوره غوندې خبره ده. حسن بصري صاحب یو حج مبارکۍ له یو سړي له ویرغی نو چې کله تشریف یوړو حج مبارکي وکړله نو دغې سړي خپل بچي ته وویل، خپل زوی ته، چې بچی لاړ شه او هغه تېر کال مو چې د حج نه کوم جام راوړی و، کوم کټوری راوړی و، په هغې کې اوبه راوباسه. نو حسن بصري صاحب ډېر خفه شولو. دا سړی ترېنه پوښتنه کوي چې ای حسن بصري صاحب ویلې تعجب کې شوې، ویلې خفګان کې شوې؟ حسن بصري صاحب ورته فرمایي چې ځکه خفه شولم چې خبره یو وکړه او حجونه په دوه لړل. یعنی ته ووایي چې هغه تېر کال چې کوم حج نه راغلی و، ما تېر کال مې د حج نه ځان سره یو جام راوړی و، په هغې کې اوبه راوباسه. نو یو د هغه حج لاړو او یو چې کوم دی دا بل حج لاړو. نو خبره د یو وکړله، خفه په در شولم. حسن بصري صاحب ورته فرمایي چې خبره د صرف یو وکړله او حجونه نه په دوه لړل. نو دا لوی علماو، لوی خلکو دغو به دومره په خپلو اعمالو کې خیال کولو. نو دغې وجې له ما تعالی پکار دي چې خپلو اعمالو کې ریاکاري ونه کړو، بلکې چې څه کړو د الله د رضا لپاره یې کړو او د الله لپاره یې کړو چې الله موږ له اجر